که څوک سحر د 3 آیتونه وی نو که په دې ورځ کې د انسان مړ شو نو الله پاک به له مرګ د شهادت ورکړي. دغه شان یو انسان که ماښام کې د آیتونه وی نو که مثال په طور د سهار پورې وفات شو نو الله پاک به له مرګ د شهادت ورکړي. نو څومره اسان کار دی، څومره مزیدار اعمال دي، نه څه لاړه نه څه راله، خو بیا هم پکې ما ته الله پاک مرګ د شهادت راکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې د صحت نه به مزې اخلئ. الله پاکم خوشحاله ساته، الله پاکم ټولې مسلې د ختمې که. منګ او تاسو ر الله پاک د چا محتاجه کوي نه. الله پاک دې صرف منګه د خپلې بندګۍ او د خپل اطاعت محتاج ساتي. محترمونو چې دا کومه وظیفه ده دا ډیره زیاته قیمتي ده، ځکه قیمتي ده چې مثال یو سړی سحر کې دا وظیفه وکړي نو الله پاک به ورته مرګ د شهادت ورکوي. او شهادت دا ډیر زیات لوی مقام لري. د شهادت د درجې نه هغه سړی خبر دی چې کم سړی په سنګر کې ناسته وي او د ګولو باران په هغه باندې شروع وي، خو بیا هم دی یریږي نه او مطلب یې دا وي چې زه جهاد وکړم او کم دشمن دی دشمن ته ماته ورکړم. نو د شهید باره کې دا راځي که مثال دی شهید شي نو بیا هم الله پاک له جنت ورکوي، او که چېرته واپس راشي نو بیا ورته محترمو دا ورته غازي ویلی کېږي. پیغمبر علیه صلات وسلام څو پیرې د شهادت تمنا کړې ده، یا الله پاک مرګ د شهادت راکړي. فرمایي چې څومره شهیدان دي دا ژوندي دي او دوی ته په خپلو قبرونو کې رزق ورکولی کېږي او دوی په خپلو قبرونو کې دا منځونه کوي. فرمایي چې شهید چې کله لاړ شي جنت ته نو دا به یوه تمنا هم نه کوي، یوه ارزو به هم نه کوي، خو لیکن یو خواهش به دا کوي چې یا الله پاک ما دنیا ته ولېږه چې زه وجنګېږم او شهید شم او بیا مې را ژوندی که او بیا زه لاړ شم او وجنګېږم او شهید شم. د شهید به محترمو صرف دغه یو ارمان وي چې ما دنیا ته ولېږه چې زه شهید شم او بیا راشم او بیا شهید شم او بیا راشم. نو شهادت ډیر زیات لوی مقام لري. د شهادت مقام پته دا محترمو حنظله صاحب ته وه. د واده شپه یې وه، ښځه محترمو په ځای باندې پرېښودله او سیده لاړې د جنگ میدان ته کې او هلته کې محترمو جهاد یې وکړو او جهاد یې کو او په دې کې محترمو هغه شهید شو. نو د جهاد کم لفظ دی یا شهید کېدل دغې مرتبه محترمو دا صحابه کرامو ته معلومه وه. اکثر صحابه کرام دا په جهادونو کې په جنګونو کې دا شهیدان شوي دي. نو چې دا چا پلار به شهید شو هغوی به خوشحالي مناوهله، هغوی به خوشحاله و چې شکر دی زما بابا جان زما ورور دا شهید شو. د چا پلار چې به په کور کې وفات شو نو بچو به جړل چې یاره زما پلار دا کور کې وفات شو. نو شهادت محترمو دا لوی شان لري. یو ځل پیغمبر علیه صلات وسلام صحابه کرام تیارول د جنگ لپاره، نو هغه هلکان هم پکې غسل چې کوم غټ شوي وو. نو په دې کې یو دوه ماشومان وو، هغوی داسې په دې پنجو په دې سرونو باندې ولاړو. مطلب یې دا و چې اوږده ښکارو او موږ پیغمبر علیه صلات وسلام ځان سره جهاد ته بوځو، موږ شهیدان شو. نو شهادت دا محترمو د هغه چا نه تپوس وکړه چې چا ته پته لګي، او دا خو له د هلکانو حالو. یوه ښځه محترمو راله او ماشوم یې راواغسته او پیغمبر علیه صلات وسلام ته د غېږې ماشوم ورکړو چې دا واله، که په تا چېرته غشی راځي په دې ماشوم باندې ځان بچ کوه. نو د زنانو محترمو دا جذبه دا جوړه شوې وه. یوه ښځه محترمو داسې وه چې جنګ میدان ته را روانه وه، په لار کې چا ورته وي چې ستا خاوند وفات شو. نو دی وی چې هېڅ خبره نه ده، پیغمبر علیه صلات وسلام څنګه دی. نو چې کله لږه مخکې لاړه نو چا ورته وي چې زوی دې وفات شو، نو وایي هېڅ خبره نه ده. لږ چې مخکې را ښځه لاړه تر دې پوره چې ټولو خلکو ته وي چې ستا ټول خاندان دا شهیدان شو، نو د دې په خوله باندې یو جواب چې پیغمبر علیه صلات وسلام څنګه دی. نو چې کله پیغمبر علیه صلات وسلام ولیدو وایي د الله رسوله چې ته مې ولیدې که نه ما ته سکون میلاو شو.
باقي ټول خاندان کو زما لاړ شي هېڅ پروا نشته دی خو چې ته وفات نه شي. نو دا محترمو د هغوی د شهادت سره د شهیدتوب سره محترم د هغوی دغه جذبه وه. نن ما ورته محترمو د شهادت نه یېرېږو او بیا هم الله پاک دونه غفور الرحیم دی چې داسې اعمال یې ما او تا ته ښودلي دي. که موږ د اعمال کوو الله پاک به راله مرګ د شهادت محترمو ده راکوي. ډېر هلکه محترمو دا جهاد نه یېرېږي شهادت نه یېرېږي هسې نه موږ لاړ شو شهیدان شو هسې نه مړه نه شو هسې نه مړه نه شو. نو مرګ محترمه دا په خپل ټایم باندې موږ له راځي دا په جهاد کې مرګ نشته دی. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د دنیا جهادونو کې شرکت کړی دی. د هغې د وجې نه ورته ویل کېږي سیف الله لقب ورته دا میلاو شو. خو بیا هم خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه دا په جنګ کې مړ نه شو او شهید پکې نه شو بلکې په خپل کور کې محترمه دا وفات شو. دغه شان عمر صاحب ابوبکر صدیق صاحب عثمان صاحب دغه شانتې علي رضی الله تعالی عنهم اجمعین دا ټول صحابه کرام اکثریه دا محترم په خپل کور کې دا وفات شو. نو په دغه کې محترمه مرګ دا نشته دی زموږ هلکه هسې محترمو له دغه نه یېرېږي. دوه صحابه کرام د یو ځای کېناستل د یو دعا کوله د بل ته ویې ته پې امین وایه ویا الله پاکه سبا ما باندې زورور کافر پېښ کړي چې زما سر قلم کړي زما نه غوږونه لر کړي پوزه لر کړي لاسونه رانه کټ کړي. دا بل پې وایي امین. دا بل بیا دعا کوي چې پروردګاره داسې کافر ما له مخې له راولي چې زه پې طاقتور شمه زه پې قوي شمه او زه یې راوارتم او هر سره پرې کړم او زه هغه مردار کړم. دا بل پې وایي امین. صحابه کرام فرمایي چې کله سار شو او موږ جهاد وکړو او د هغې نه بعد کله موږ وکتل دا یو صحابي داسې پروت دی چې لاسونه او د خپې او د هر څه یې ګډ ور پرې شوي دي. نو چې کله دی ژوندی نو دا بل صحابي ورته وایي ته دا سوال داسې ولې وکړو او دې لپاره مې دا سوال وکړو چې سبا د قیامت پر ورځ الله پاک وایي دا څه راوړي دي زه الله پاک ته وایم چې دغه خپې او لاسونه او دغه پوزه هر څه رانه خلکو ګډ کړي دي دا مې تا ته راوړي دي. نو دومره محترمو صحابه کرام دا بهادر او دا یېرېدل نه. عمر صاحب به یو دعا کوله عمر صاحب به دعا کوله هغه دا وه اللهم ارزقني شهادة في سبيلك یا الله پاک په خپل لار کې راله مرګ راکړي واجعل موتي في بلد حبیبک او پیغمبر علیه صلات وسلام په کلي کې راله مرګ راکړي. نو شهادت یې مغوښتو او د پیغمبر علیه صلات وسلام کلی یې مغوښتو. نو یو ځل د سارې لمونځ کوو ابو لؤلؤ یو مجوسي و دی رالی او عمر صاحب شانه په نیزه باندې وخو. د صحابه کرامو تاریخ محترمو در بهادرۍ نه د شهادت نه دا ډک دی. نو کم بنده چې دا وظیفه کوي نو انشاءالله العزیز الله پاک له مرګ د شهادت ورکړي. نو راځئ ځو د وظیفې طرف ته. وظیفه داسې ده چې کله ما ورته سار کو او د سار لمونځ وکړو نو د هغې نه بعد به 3 پیرې اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم دا به 3 پیرې وایو. بیا به د هغې نه بعد د سورة الحشر دا 3 آیتونه دا به تلاوت کو. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحیم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. دا به یو پیری وایو. نو کو سار که څوک دا عمل وکړي دا وظیفه وکړي نو کو په دې ورځ کې دا وفات شو نو مرګ به د شهادت وي او کو دغه شان ماښام کې دا وظیفه وکړي او دی وفات شي نو مرګ به د شهادت وي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.